نو د اتمام مطلب هم دا دی چې چا 2 رکعات شوي دي او بیا 2 رکعات د امام سره لاندې کړل نو دا چونکې د هغه اولنی مونځ دی نو 2 رکعات یې تش وکړل اوس په 2 رکعاته پسې مزید هم تش وکړي ځکه اتمام په اخر کې راځي دا د حنابلو د شوافیعو مسلک دویمه رای دا وه چې دا د احنافو کې د شیخینو مسلک دی د امام قاضي ابو یوسف او د امام ابو حنیفه چې دا به قضا کوي همون پرون د ابن عینه عن زهري روایت وایي د فقدو نو بیا واقعي صورت موږ داسې جوړېدو چې کله سړی د امام سره 2 رکعاته مونځ ورسوي 2 تې شوي دي نو دا د اخري مونځ دی نو چې اخر مونځ یې تش وکړو ظاهره ده چې د مونځ قضا شوی دی 2 رکعاته دې شوي دي نو هغه قضا راوړي نو وروسته چې کوم 2 رکعاته کوي نو دا به ډک رکعتونه کوي نو موږ د جمهورو په نسبت باندې د شوافیعو د حنابلو په نسبت باندې 4 رکعتونه تش راغلل د احنافو په مسلک کې 2 رکعاته ډک راغلل 2 تش راغلل البته مسله په کې راغله چې ترتیب ساقط شو مخکې 2 تش شول اوس پسې 2 رکعات شول درېمه رایه دا ده چې دا د امام محمد او د امام مالک دا زمونږ عمل په دې باندې دی معمول به طریقه هم دا ده هغه دا ده چې په افعالو کې به اتمام وکړي او په قرات کې به قضا وکړي په افعالو کې اتمام او په قرات کې قضا د دې څه مطلب دی نو دا به یو صورت باندې بیا موږ درې وړه مسلې وکړي موږ راولو نو اوس به خبره اسانه شي هغه طریقه دا ده چې 4 رکعات مونځ دی ماسپښین مازدیګر ماسخوتن لکه خاموش 4 رکعات مونځ دی ماسپښین مونځ دی مازدیګر مونځ دی ماسخوتن مونځ دی نو په دې مونځ کې په دې 3 رکعات کې سړی د امام سره نه دی ولاړ یو رکعت کې امام را لاندې کوي یو رکعت د امام سره وکړو او 3 رکعات دې شوي دي اوس به څنګه دا مونځ کوو ضرور دی چې یو رکعت د امام سره لاندې کوو نو 3 رکعات ورته پاتې دي اوس په دې صورت کې 3 وړه مذهبونه داسې جوړېږي بل د حنابلو او د شوافیعو مسلک د اتمام دی نو د اتمام د مطلب یې دا دی چې حنابلو او د شوافیعو د اتمام طریقه به دا شي چې په یو رکعت چې سړی کله ودرېږي نو په 2 رکعت باندې کېني که نه نو په 2 رکعت باندې به دا قاعده وکړي یعنی مطلب یې دا دی چې یو رکعت د امام سره لاندې کو اوس به داسې وکړي چې کله دا د امام نه پس پاسې به ودرېدو نو اوس به داسې کار وکړي په دغه یو رکعت کې به قرات وکړي دغه یو رکعت کې به څه وکړي قرات به وکړي بیا به کېني چې بیا کله کېناستو نو د یو شفاعه پوره شو 2 رکعات یې وشو او چې 2 رکعات یې کله وشو نو موږ وایو چې دا د اول مونځ دی که نه نو په اول مونځ کې په 2 رکعات کې قرات وي که نه نو په دې د داسې کار وشو چې 2 رکعات تر اولني وشول خو مسله پکې دا ده چې یو رکعت یې چونکې د امام په متابعت کې کړو نو په هغې کې به قرات په ده باندې نه او امام ویلی دی او په دې یو رکعت کې د ده اختیار دی نو ده ورسره اوس په یو رکعت کې قرات ووایو اوس اتمام به څنګه کې دی دی اول صلاتې شو نو اوس به وروستني 2 رکعاته په هغه طریقه باندې وکړي په معمولو طریقه باندې بیا په درېیم کې پاسي څلورم کې به کېږي نو په دغې 2 رکعاتو کې به دا قرات به وایي که نه به وایي نه به وایي د حنابلو د شوافیعو په نسبت باندې په دغه 2 رکعاتو کې به قرات نه وایي دې څوک پوه شوي تاسو نه یې پوه شوي خو سم ځان په پوهېږي دا طریقه ګورئ جدا ده که چا نه سبا تپوس وکړو نه پوهېږي په دې باندې یو رکعت د امام سره لاندې کړو یو رکعت 3 رکعت دې شوي دي نو چې یو رکعت د امام سره لاندې کړو او 3 دې شوي دي نو ظاهره خبره ده چې دا امام سلام وګرځو پاسېږي که نه نو چې پاسېږي عند الحنابله و عند الشوافع به دا په دغه یو رکعت کې قرات به وکړي یعنې د الحمد سره به ضم د صورت وکړي نو د ده چې بیا به کله او بیا به کېږي قاعده به 2 رکعت باندې وکړي نو عبدالله رسولونه پس به پاسېږي او بیا به 3 رکعت وکړي بیا به څلورم وکړي خو کله چې دا په دې 2 رکعت کې پاسېږو نو په دې کې قرات وکړو وروستو چې کوم 2 رکعته کوي موږ ویلي دی اولنی مونځ دی که نه دی اولنی مونځ دی نو اتمام به کوي دې په نسبت باندې که نه نو چې اتمام کې دا 2 رکعته ډک وشو اگر چې یو تش دی بل ډک دی دا تش ځکه دی چې د امام په متابعت کې راغلی دی او ډک د ده په اختیار کې راغی وروسته به 2 رکعته اوس تش وکړي بغیر د قرات نه نو په دې 4 رکعاتو مونځ کې صرف په یو رکعت کې قرات راغی په 3 رکعاتو کې قرات راغلی یعنې یو رکعت ډک وشو 3 رکعته څه وشول اوس پوه شوئ تاسو دا طریقه د حنابلو او شوافیعو ده اوس د احنافو طریقه به صحیح
خو د احنافو مسلک خو دا دی چې دا د اخري لمونځ دی، دا یو رکعت یې څه لمونځ دی؟ اخري لمونځ دی. نو چې یو رکعت یې اخري د 3 رکعت د قضا شوي دي که نه، نو 3 رکعت خلک په کومه طریقه باندې کوي؟ د ماښام په طریقه کوي که نه، په 3 رکعت لمونځ د ماښام لمونځ دی که نه. اوس د امام ابو یوسف او د امام ابو حنیفه په نسبت باندې به متواتر د ماښام په شان لمونځ وکړي، یعنې په 2 رکعت کې به قاعده نه کوي، قضا ده که نه. نو چې قضا ده نو ظاهره خبر ده د ده د امام سره یو تش رکعت راغی، دلته 2 رکعت یو تش پاتې دی، 2 رکعت یو تش، نو د ماښام په شان لمونځ وکړي که نه. یعنې د امام کله چې دا ودرېدو کله چې ودرېدو نو داسې کار به وکړي چې اوس به یو رکعت وکړي، بیا به په 2 باندې کېږي، 2 به وکړي، بیا به په 3 باندې، او په دغه طریقه باندې به د خپل لمونځ وکړي، جاري به وساتي. اوس ګوره دلته صورت ته ګوره، د امام سره یو رکعت رانې کړی و، دا تش وشو، په دې منځ اول کې تش وشو، بیا به 2 ډک وکړي، بیا په اخر کې بیا یو تش وکړي، دا قرات د ده نه مخکې وروسته شو. خو پوه نه شو په خبره باندې. اوس بل صورت موږ وایي د امام مالک او د امام محمد دی، د امام مالک او د امام محمد دا غوی مسلک دا دی چې په افعالو کې به دا اتمام وکړي، په افعالو کې به اتمام وکړي، په قرات کې به قضا وکړي. نو مطلب یې داسې دی چې په افعالو کې به د امام احمد او د شافعي په شانې په 2 رکعت باندې قاعده وکړي. افعالو کې اتمام دی که نه، یو رکعت د امام سره کړی دی، نو په 2 رکعت به قاعده وکړي کې بني، په 2 رکعت به څه وکړي؟ قاعده وکړي کې بني، اتمام وشو که نه، ځکه یو رکعت پسې بل وشو، 2 رکعت یې وشول، اوس 2 پاتې دي، خو په هغې کې به دا قضا کوي، قرب کې به قضا کوي، نو وروسته 2 رکعت به ډک وکړي، څنګه چې احنافو کولو په طریقه باندې. پوهېږې په خبره باندې. اوس د امام احمد د امام مالک او د امام محمد په نسبت باندې چې په 2 رکعت باندې کېناستو، لکه څنګه چې د احمد او د شافعي مذهب دی، او دی ډک وکړو، اوس به 2 رکعته کوي او په دې کې به قرات قضا کوي، نو 2 رکعته سره هغه د قضا رالل. نو د امام مالک او د امام محمد په نسبت باندې په 3 رکعتو کې قرات راغی، په 3 رکعتونو ډک راغلل په داسې طریقه باندې. او د احمد او د شافعي په مسلک کې صرف په 1 رکعت کې قرات راغی، او په 1 کې قرات راغی او 3 کې رانغی. او د قاضي ابو یوسف د امام ابو حنیفه په نسبت باندې هم دقت ورته شرم ډکل، البته په دې کې راځنه ترتیب مخکې وروسته شو، دقت طریقه باندې. او زمونږ د عمل هم دغه د امام مالک او د امام محمد په دې مسلک باندې دی، دغه مفتابه قول دی چې په افعالو کې به سړی اتمام کوي او په قرات کې به سړی قضا کوي، دغه مفتابه مسلک د احنافو دی. وایي اوس دا په اول رکعت کې به طریقه به داسې شي چې دا کله په دې 1 رکعت خو د امام په متابعت کې وکړو، دغه قاعده نه دی حساب. قاعده چې کومه د امام په متابعت کې دغه به قسم کوي، دغه نه دی حساب. وروسته بیا چې کوم 2 رکعت کې په دې کې به قاعده واجب کوي، ځکه قاعده واجب د 2 باندې په نسبت په 2 رکعت کې به دا قاعده وکړي، ترتیب کې خطا شوی او پاسيږي، او په 3 رکعت کې دا قاعده راشي باسل کې چې په قضا په ترتیب کې 2 نمبر ده، په دې ترتیب کې په 3 رکعت کې قاعده راځي، دغه طریقه باندې قاعده کوي. جوایي اوس یو خبر ملي پاتې شو، هغه دا هم مسلکونه وي. مسلکونه مو ویلو، خو دلته د فقز او د اتم خبره چې کومه ده، نو اکثر روایات د اتم راغلي دي، اکثر روایات نو په دغه اتمام باندې عمل کوي. احناف د فقز خبره کوي چې تاسو قضا راوړئ، خو جمهور په دنه وایي د احمد او د شافعي مسلک دی رحمهم الله. نو هغه دا خبره کوي چې دا قضا لفظ په قران کې هم د ادا او د اتمام په معنا باندې راغلی دی. اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من رزق الله، لکه من فضل الله، من فضل الله. چې کله منځ پوره شو نو قضا د اتمام په معنا باندې ګور راځي. په دې وجه باندې د امام احمد او د امام شافعي مسلک من حيث الدلیل قوي ښکاره کېږي په دې باب کې چې سړی د اتمام او د قضا د معنی د ګوري، ځکه چې قضا په خپل معنا باندې هم راځي او قضا د اتمام په معنا باندې هم راځي. به فرض کړه د اتم لفظ نه وي دلته، نو بیا به ټیک قضا په خپل معنا باندې وي، خو چونکې هلته اتمام احادیث پکې موجود دي، ګڼ روایات پکې موجود دي، نو قضا د اتمام په معنا باندې راتلی شي. وایي اوس وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما ادركتم واخذوا ما سبقكم. قال ابو داود وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وليقضي كذا. وقال ابو رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو ذر رضي الله عنه روي عنه فاتموا واخذوا واختلف فيه عنه.
باب في الجمع في المسجد مرتين. باب دې په بیان د جمع کې په جمعات کې مرتين دو ځل. په جمعات کې دو ځل جمع کول. دلته کې د دویمه جمع خبره نه ده. په جمعات کې دویمه جمع کول دي. اي په جمعات کې دویمه جمع کیږي او که نه کیږي. په دې باب کې همدغه دوه آرا دي، معروف دوه آرا. د احناف چې کوم مسلک دی ناوی په جمعات کې د دویمه جمع نه دی قائل الا كعلى الطريق. د جمعات چې دوی په لار باندې د لارې جمعات هغه دي چې دا په ممر الناس باندې دی. د لارې د جمعات مطلب دا نه دی چې په خوا کې لار وي لکه زموږ د هیالون جمعات په خوا لار ده، بلکې د هر جمعات په خوا باندې لار تللی وي. داسې جمعات په دنیا کې نشته دی د هغې په خوا کې لار نه ده تللی. نو لار خو به خامخې لار به خامخه ده. د دې نه مراد دا دی چې دا په ممر الناس باندې لکه د دې نه مراد زه داسې ویم د دې نه مراد هغه جوماتونه لکه څنګه چې د هغې حیثیت داسې ده دی په دې لارو کې د انتظارګاهونه چې دي که نه انتظار داسې یو جومات دی د موږ دپاره یعنې موضع معد للصلات چې ورته موږ وایو که ستاسو خلک په دې خوړونو کې خلکو کمرې سیده کړي خرابې لمونځونه کوي. دقه شانې جومات دی چې د هغې مستقل امام مستقل مؤذن نشته خو څوک راغی لمونځ یې پکې وکړو څوک راغی اذان یې پکې ووایو. په دغه جومات کې احناف بیا قایل دي په جومات کې د جمع نه دی قایل. ولې نه دی قایل؟ د هغې وجه دا ده چې مدینه د اسلامي دنیا مرکز و. د رسول الله په زمانه کې هم د ابوبکر په زمانه کې هم او د عمر په زمانه کې هم او د عثمان په زمانه کې هم رضی الله عنهم. د حضرت علي په زمانه کې خلافت منتقل شو کوفې ته او د حضرت امیر الشام د حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله په زمانه کې واپس لاړ منتقل شو شام ته او بیا د عثماني خلافت په زمانه کې راغی پس ترکیې ته. داسې تاو راتاو شو او اوس د هغې خلافت یو ځای کې نشته دی داسې ختم شو د هغې نه. بس خو د دې باوجود چې مدینه کې مسلسل تاسو مدني دور چې ګورئ که نه مدني دور سړی چې سیرت ګوري حقیقت دا دی چې نبي علیه صلات وسلام ته چې الله ویلي و چې ان لک فی النهار سبحا طویلا ستا په ورځ کې ډېر کارونه دي نو ډېر زیات کارونه وو. 19 غزوات نبي علیه السلام په 8 نیم کال کې کړي دي ځکه چې یو نیم کال خو جنګ په مدینه کې نه و که نه 18 میاشتې پس د بدر غزا شوې ده. نو لسو نه چې یو نیم کال کې 8 نیم کال شو په 8 نیم کال کې تاسو سوچ وکړئ د 8 نیم کال تاسو بیا په دغه باندې تقسیم کوئ په دې میاشتو باندې نو څو جوړېږي 12 8 96 او 4 سم شو 100 میاشتې شولې. په 100 میاشتو کې نبي علیه صلات وسلام 19 غزاګانې په خپله باندې کړي دي 50 سرایا دي نو دا 83 شول. نو په 100 میاشتو کې 83 جنګونه تقریبا دا چې په هر میاشت کې جنګ شوی ده کله کله پکې غزا راغلې ده. نو دا جنګ لتلل او جنګ راتلل دا څومره خروج او دخول د مدینې نه شوی دی. په دومره خروج او دخول کې ظاهره خبره ده چې دا او د تبوک په غزا کې نبي علیه صلات وسلام 30000 صحابه کرام بوتلي دي او د خندق غزا ده. په دې کې د نبی علیه صلات وسلام په ټول سیرت کې د نبی علیه السلام دوی مجمع نه ده ثابت سوا د یو روایت نه کوم چې دلته موجود دی. دا احنافو دلیل دی چې بالفرض که چېرته دویمه جمع جایز وي نو په کار خو دا و چې د نبي علیه صلات وسلام ښار مدینه په دې کې خو په مخه جمع کېدلې بار بار جمع کېدلې ځکه چې ډېره ګڼه ګوڼه وه د رسول الله جومات وغت خو نه و خو د هغې باوجود د نبي علیه صلات وسلام په دې سیرت کې په ذکر د احادیثو کې سوا د یو واقعې نه نور نه دي ثابت و. البته په لارو کې د منځونو نبي علیه صلات وسلام کړي دي. عبدالله بن عمر بخاري کې کوم حدیث دی چې رسول الله په لاره کې داسې شوي دي. خو د جومات یو خدا دلیل دی چې نبی علیه السلام نه دی کړي. یو دویم نمبر دا ده دویم نمبر چې دا فضیلت یې کوم راغلی دی که نه صلات الجماعت تفضل صلات الفرد ب27 درجه وعلى روايه ب25. د دې فضیلت هم دا معلومیږي چې جمع یو ځل ده. د دې فضیلت هم دغه معلومیږي چې جمع یو ځل ده یو ځل. دریم نمبر دا چې مخکې موږ کوم روایت وایو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې زما شوق دا دی چې ځان پسې بل څوک مخکې کړم ځان پسې بل څوک مخکې کړم او دا خلک د ځان سره بوځم څوک چې ګورم دلته دې راغلي چې زه له کور اوسېږم نو داسې مې ویلي وکړل چې راشي په دویم ځل باندې جمع په جومات کې وکړي. نبي علیه صلات وسلام خو ډېر مشفق انسان و. د دې باوجود چې ورته ویلي شو چې تاسو لکه راځئ شاوخوا جمع وکړئ په دویم ځل یې وکړي نبي ترغیب نه دی ورکړی. د دې نه معلومه دا شوه دا لفظ واورېده چې سړی غواړم دا دویمه جماعت ثانیه مرغب فیها نه ده. ګورئ د جواز او عدم جواز خبر نه کوم مرغب فیها په دې کې ترغیب نه ملاو شوی او بل دا چې محمود طریقه هم نه ده محموده د الفاظ باندې ځان وایو نه مرغب فیها ده نه محموده ده او نور پاتې د جواز خبره چې یو ځل جواز راغلی جایز شو ده. نبی علیه صلات وسلام چې عمل یو ځل ثابت شو که نه یو ځل نو په یو ځل باندې هم عمل راغی عمل ثابت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر عمل وکړو په دې کې بیا د عدم جواز خبره نه وي بیا د کراهت خبره به کې چېرته کوو موږ
چې دا کار مکروه ده او کنه دا کراهت کوم صورت د تحریمي دی که تنزیهي دی او کوم جمهور چې قائل دی غدا روایت دی چې ابو سعید خدری فرمایي ترمذی کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید نو ځان له مسکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رجل يتصدق على هذا فيصلي معه سړی به دا سې نشته چې پاسې کې بده باندې خیرات وکي مونږ سره وکي نو فقام رجل یو سړی پاسې د سنن روایت دا چې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی ځکه چې هغه د صدقو ډیر زیات قائل ټول مال به صدقه وکول په غزا کې ټول مال خیراتي کړ ټول مال حضرت بلال واغستو او یو معمولی خدمت د ځان نه نه رسته وغه آزاد او په قران کریم کې د ابوبکر مبارک باقاعده آیاتونه راغلي چې وما عنده من نعمت تجزى الباس دي چې د باندې احسان هم نو چې د بدله ورکول کېدای شو او بغیر سره احسانات نه به خلک غستل زړه صدقه ډېر قایلو لہذا په دې صدقه وکړو په دې جمعات کې دویمه جمع وشوله په جمعات په دې جمعانه د دې ذخیره د احادیثو نه معلومیږي چې دا یو روایت په دې باب کې موجود دی نو کدا سي چرته یو وخراغه یو سره د جمع عادي د جمع نه قضا کوي جمع عادیان من ډېر کمی غوري جمع عادیان د تبلیغ ولاړه تکړه په جمع کې د عمل به منې چې په جمع کې تکړه دي نو کدا سي یو کس دی واغه د جمع عادي دی او جمع نه پرېږدي دا نه چې د جمع لاړه دا ډېر زیات پریشان وي نو کله چې بیا دوی بچم وکړلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې قسم مسلې په اړه کې ویلي خو زموږ په شان چې روټۍ د ناسي په جماعت کې مسکی ګدار د ناسي ځان له جمع وکړو او سره غب تم ناس ته ورسته ځان له جمع وکړو نو داسې قسم جمع د دې په یو حدیث کې په یو فقهي مسلک کې د دې وجود نشته اوس موږ یې کوو نو اسی ځان له تسلی ورکو کو براسي خو دا چې دا فضیلت به نه ملایوي د 25 درجه او 27 درجه باقي موږ ویلي وو چې د 27 او د 25 درجه طالب د جماعت سره د جماعت سره پاتې شو دا خبره چې بلبرس کې سره عادت جوړ کیو د سیګي لکه دوی جمع ده مرابن فيها نه ده محمود نه ده وعام در باندې طالبانو کې مسوستي ده او با مخالف کې مسوستي ده او چې جمع وکړو یقینا به ګوره د ځان له موږ بهتري ګوره ځکه چې جمع خدا کنه بلکې نبی اسلام چې درې کسانی نو خامخا جمع دی وږي بیا نو جمع شولا د څه ودنه وي جمع نه کیږي خو یقینا چې مکروه کار زکه ده مکروه چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې نه دی کړی بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف بس مسکړه ده شاته او د سینې دی چې ورسته وزانه جمع کوم باقي پسې راغلی مسبوق ګرځیدل دی یو رکعت وشو یو رکعت په عبدالرحمن پسې وکړو دا د جمع مسله ده باب في الجمع في المسجد مرتين جي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب بن سليمان الاصل عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر رجل يصلي وحده فقال على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعه يصلي معه باب په بیان دا چاګي چې یو ځله په کور کې مونږ کړی دی ثم ادرك الجماعه بیا جمع اعلان کړل يصلي معه مونږ سره کوي دلته وسره وکړه یاد ساته غوري باب في من صلى وحده في منزله ځکه چې مستقبل باب دی باب اذا صلى ثم ادرك جماعه يعيد نو دا دوه بابونه معلومه ده شو چې دا تکرار راغلی دی د اول باب د مراد دا دی چې سړی ځان له مسکره دی په جمعات کې جمع اعلان کړل ا دې ځان له صورت دی دوه دا چې سړی جمع بده ټول په جمعات کې جمع کړل او بیا راغی په یانو کې دوه جمع را دا وی کوي نه وکړي نو دا صورتونه ځان دي که سړی په کور کې ځان له مسکره دی بیا جمعات تراوی په جمعات کې جمع ولاړه ده خدای یو سره کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ګورې په یصلی معه فانها له نافله دا مو سره خامخا مسکی دا ولدا پښو او کله ځان له جمع کړی دی یو ځل په دویم ځل بیا نشي کولای دا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا تصلوا صلاه اليوم مرتين په یو ورځ کې دوه مزونه مکوي به یو کې دوه مزونه مکوي نو مسله دا ده ځان له مسکړوي ورستو مزوږي د امام سره البته خبره بقیات ساتو کوم چې د حنافو او د مالکیانو او د حنابلو رائے ده چې ما کم مزونه بکی کم هم نه کوي نو ما خامي او د ساریو نمازګر د موږ احناف نه دی قایل ځکه په دویم د ورستو نه کیږي ٹھیک ده نو او نور علما دا غي قایل دي امام مالک رحمه الله د ماقام د قائل ماقام د رکعت نماز باندې کوي امام شافعي د ټول مزونه قائل له ټول مزونه کولای شي او امام احمد د ټول مزونه قائل له امام احمد په کې وایي د ماقام اوس په امام پسې کې چنتا دا غي طریقه جدا ده چې امام کله سلام وګرځو نو دا په پاسه کې وبسي ورسته وکړي 4 رکعات ورته شي نو امام احمد او شافعي د ټول قائل له په تفصیل د ماقام کې فرق دی چې امام شافعي مستقل قائل له او امام احمد د رکعات سره جدا امام مالک د ماقام نه قائل او احناف د 3 مزونه نه قائل نو دقه مسله ده جی
قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في نهاية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما. دا وی نبی علیہ السلام چې موضوع کو نو وی کتل دوه کسان په جماعت په ګډ کې ناشتي ویلې خورا شي فدعا بهما واځو دوه فجيء بهما راوستل شول رانه راوستل شول پوښ وتی څه چلا وران کړی دی ترعد فرائسهما ولي ربيدل ولي خلق وی د وګې مې ربيدلې چې نبی علیہ السلام راته سوي فقال ما منعكما ان تصليا معنا ولم راسه مزنکو قال قد صلينا في رحالنا کوټ کې موږ مزنه کړی دي کنه فقال لا تفعلوا دسی بیا مکوئ دسی مطلب دا دی چې کوټ کې موږ مکو یا مطلب دا دی دیم دا چې کله کوټ کې موږ کو بیا کې نه وي امام سره موږ کوي او سی ورته ویل إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. بس ده موضوع نفل شيء. وبه قال حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمعناه. وبه قال حدثنا بمنن فمناك من المسكر. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن سائب عن نوح بن سعد عن يزيد بن عامر رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فجلست ولم أدخل معهم في صلاته قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد دعوة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نو فرأى يزيد جالسا يزيد ناس يعني ملزمونكو فقال ألم تسلم يا يزيد وانت مسلمان نه قال بلى يا رسول الله قد أسلمت زم مؤمن يما قال فما منعك أن تدخل مع الناس بصلاتهم سش من أكرج خلق سن مسلمان خد اجتماعيات قال لو تدي جدع ناسي قال إني كنت قد صليت بمنزلي وأنا أحسب قد صليت عذر موجود قول جموس كله وقول بدو جموس يقول زمان خيال لو جداس بجمع غيره مثلا شغله وسراوي وتامي معلوم كله زمان خيال داس مصبح كله نو قول كده موز عادة تمنيما فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت أجر كموزي بحبلا كورك كده ولنبي تكون لك نافلة وهذه مكتوبة دا وكسوي دا مسألة جدا ده تا چکل پکور کی منز کرنے دے نو بیا براشے او بیا را لی جماعت تا نو تا دا امام سر منزو کا وإن كنت قد صليت كتام مسكرين تكون لك نافلة أغسطاء نفل شو وهذه مكتوبة دا سفرش فدي باب كمان دا مسألة ويلي واج دري خبري بكيدي يو دا چاول منزي فرض شو خبل دا دي نفل شو ديم دا چنا اولاني منستا نفل شو او دا دي فرض شو او دري باید ابن عمر دا وجد مازنا پسو كم چه كم نفل کرزي وكم خنو قرار فرض کا وبل نفل کا نو دا دري آرام دي موجود دي قال حدثنا احمد بن صالح قال قرات على ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير انه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني اسد بن خزيمه انه سال ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال يصلي احدنا في منزله صلاه ثم ياتي المسجد وتقام الصلاه فاصلي معهم فاجد في نفسي من ذلك شيء فقال ابو ايوب اسالنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له صح جمع دا سب چې د ابو ايوب ته پوښتنه کړې چې دا مسله به څنګه سړي په ګور کې مسکړې بیا چې راځي جماعت کې جمع ولاړی نو زه سره موږ کوم په ځل کې به شي چې دا موږ بشوي کنه بشوي یو ورځ په دوه ځنه کې رسول الله ابو ايوب ورته وایي چې دا تاسو کوم د الله رسول الله کړی دی هغه ویل چې جایز دي او سی ویل بس جایز نو فقال ذلك له صحب جامع دا د لپاره غنیمت شو دا حصہ د جمع شو یعنی د یو سړی ځان لا یو سړی دی چې هغه jihad لته دی کافر یې مړو نو په کافر مړګولو کې دا هغه مبارک حدیث دی چې من قتل قتیل فله سلبه علی سلب تم ملاو شو خو بیا د غنیمت کې به ملاویږي با نو هغه صحب جمع شو اوس پوه شوي دویم دا یو څه تنفیل وي تاسو په بخاری کې دا اصطلاحات ویلي تنفیل پیژنئ کنه نفل او تنفیل هغه دا چې د بعضی مړانې په بنیاد باندې د بعضی شجاعت په بنیاد باندې امیر المجاهدین مجاهد لسه اضافي څه شی ورګي نو دا جایز دی او دا غي نه پس په کې بیا دا چې یو سره په اسمان راغله دی هغه ته دوه حصے د بعض علماء په نسبت درې ملاويږي د حنابو په نسبت درې حصے ملاويږي او چې ځان راغله دی بیا و دې سم ملاويږي نو دا خو صحب جمع دی دا خو حصہ د جمع ده یعنی په دې یو مخکې ځان راغستله ارستان شو او دا په دې غنیمت کې دا ته مستقل په خمس تلل شو په 400 کې دا ته ملاو شو لا په معنا ده چې ثواب پکې دی باب اذا صلى ثم ادرك جماعه يعيد دا سؤال دی باب اذا صلى
باب دې په بیان دغه مسلمان کې مزګزار کې چې موږ په کور کې موږ ځان له وکړو او په جمع باندې وکړو دغه برګټ کې ولي کا په ذهن کې باب اذا صلى جماعه یو سړی په جمع مسکره ثم ادرك جماعه بیا ثم ادرك الجماعه الثانيه به دویمه جمع نه لیکا يعيد يعني يعيد په دیم ځل به کوي نو نه کوي په دیم ځل باندې بس د جمع شوی دا لا تصلوا صلاه بمرتين دا معنا ده چې په یو ورځ کې دوه منځونه تاسو مګوي چې ماسپخین کې دوه منځونه وکړي ځکه جمع دې شوی حق دی ادا شوی دی جی قال حدثنا ابو بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونه رضي الله تعالى عنها قال اتيت ابن عمر على البلاد وهم يصلون فقلت الا تصلي معهم قال قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاه في يوم مرتين لا تصلوا صلاه بين مرتين د دې خپل معنادار چې تاسو مونږ په یو ورځ کې دوه ځل مګوي نو سوال الله چې مخکې په دې ویلي کوي فليسلمه بينها له فانها له نافله تدخل غيري نو جواب دار چې دوه حدیث په تطبیق نسی کیږي چې یو په جمع او بل له ځان مزالو باب في جماع الامامه وفضلها دا لفظ یا جماع دا یا جمع ده نو که جماع شي نو بیا فعال وزن ده لکه کتاب پشانه کتاب جماع كتاب فعال او جمع شي نو جمع وزن بس شي فعال لك رمان شو رمان دون سهيدي دا مختلفو اگر چې امام ابو داود السنيع چې هغه ده تفريع لفظ تفريع ابواب استفتاء الصلاه وغيرها دا عام طرمان التفريع لفظ استعمالي تفريع مطلب تجزئه تفسيرات تحليل په دې کې ټولې مسلې بیانوما امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې لفظ جامع ذکر کړي جامع الصلاه جامع الاذان او دا جماع لفظ جمع نو جماع لفظ چې دا هم د جامع په معنا باندې جماع یعنی جامع سمانا شولا جامع الامامه دي احادیث چې دا جمع کوي د امامت احادیث نو جماع الامامه دا معنا ده چې دغه احادیث چې دا د امامت مسلې را جمع کوي